باب الاسراء برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی السماوات و حوض الصلاۃ. یو لویه معجزه ده چې هغې اسراء او معراج وایي، کیونکہ دا هم صحیح احادیث سره ثابت ده او پای کې د ایمان او د یقین بشمیره خبرې دي، بشمیره تعلیمات دي. د دې وجنا دا محدث هغه حدیث د اسراء کتاب الایمان کې ذکر کوي. دو حدیث به د دواړو حدیثو کې یو لږ مختصر دی بل مفصل دی. د هجرت نه 14 میاشتې مخکې 13 میاشتې مخکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو سفر شوی دی. هغه سفر د مکې مکرمې نه اول بیت المقدس ته شوی دی. 15 پارې اول کې سبحان الذي اسرا بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. دی آیت کی د اسراء تذکرہ ده. هیڅ مسلمان د دین انکار نه کړي، خو زمونږ د عمل کې داسې خلق شته چې هغوی د اسراء منکر دي، د معراج هم منکر دي. کتابونه هم لیکي غټ غټ او داسې قسمه احادیثو باندې اعتراض هم کوي. په دې کې لنډه خبره دا ده چې د هغوی دا قول د دین نه مخکې بل چا نه دی کړی او دې چې څه وایي دا هېڅ مسلمان نه دی هضم کړی، نه پې یقین ساتي. چې کله د حدیث سند صحیح دی نو محض د عقلي اعتراض د وجې یو حدیث نشي رد کېدی. دا الله کور کم چې بیت الله دی هغې ته مسجد حرام وایي، المسجد الحرام. د مسجد حرام نه شمال جانب ته مدینه منوره ده، هلته کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مسجد دی، هغې ته مسجد نبوي وایي. بیا د مسجد نبوی نه شمال طرف ته ډېر لرې مسجد اقصی دی، لرې جماعت. مسجد اقصی ته مونږه بیت المقدس یا بیت المقدس هم وایو. دغه منکرین د حدیث د مسجد اقصی نه مراد مسجد نبوی اخلي. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. هغه زمانه کې چې څومره مشرکین د هغوی مسجد اقصی مسجد نبوي ته نه وایي، دغه لا جوړ نه. داسې ظالمان دي د الله کتاب کې تحریف کوي. مسجد اقصی نه هغوی مراد بیت المقدس نه اخلي او دا یو دوکه ورکوي خلقو له چې دی خو مطلب به دا شي چې اسلام ګندې یا د اسلام پیغمبر د مخکنو انبیاو نه کمتر دی، کم دی، کمزوری دی، ځکه هلته بوتو. دا جټانو خبرې. هغه خلق چې هغه د دین نه جاهلي دا قسمه بکواس هغوی کوي. دې کې د کمزورتیا څه خبره خو نشته. هلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تللی دی نو ټول انبیاو هغه پسې مونځ کړی دی او چونکې هغه هم د ابراهیم خلیل الله د اولاد قبله ده، خو د دې وجې نه په معراج کې او په اسراء کې ثابتول دا و چې دا رسول تر آخري زمانې پورې د هر چا نبي دی، خوا که هغه یهودي دی، خوا که نصراني دی، خوا که د مکې مشرک دی او که د بلې علاقې څوک دی. دا دوه قبلې وي، د دواړو قبلو خلق د دې پابند دی چې د رسول اتباع وکړي. دې کې یو سفر دی، هغه سفر هغه د مکې مکرمې نه شروع کیږي او مسجد اقصی ته ځي.
کم سړی چې د اسراء خلافي او اسراء نه تسلیموي نو زمونږ محدثین هغه ته کافر وایي، ځکه دا د قرآن نه ثابت. البته د مسجد اقصی نه بره چې کوم سفر دی آسمانونو ته، د آسمانونو نه رستو جنت دوزخ دارنګې الله رب العزت سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خبرې اترې دغه ته معراج وایي. هغه حدیث سره ثابت دي او د هغې احادیث هم متواتر دي. متواتر حدیث چې یو سړی نه تسلیموي نه مسلمان نه. فرق صرف دومره دی چې د اسراء بحث قرآن کړی دی او د معراج خبره نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپلو فرامینو کې کړې ده. دا کم تاریخ ہو پتہ نه لګي چاته، دا تخمینی خبرې چې 22 رجب او 23 رجب او 13 رجب فلان فلان. عربو کې د تاریخ لیکلو رواج نه و، دیو جنا دروازه تعین مکوي په کې بشمیر اختلاف ده. دا سفر د رسول الله صلی الله علیه وسلم کم نه شروع شوی دی نو دې کې غڼه حدیث دي. زموږ دا محدث با 2 حدیثونه نقل کړي او دا حدیث بلګ لګوایو په دې وجہ چې دې کې ډېر حکمتونه هم دي او ډېر عجایبات دي پکې. د سیدنا ابو ذر روایت کم چې هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه بیانوي، هغه وی فرجا عن سقف بیتی وانا بمکہ، زه مکه مکرمه کې هم زما د کور چت کولاو کړی شو. روایتونو کې اختلاف دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کور کې او که مسجد حرام کې و. اختلاف چې راشي نو بیا علما کوشش کوي د دې لپاره چې اختلاف په څه طریقه ختم کړي. نو بعض خلکو یو ډېره کمزورې خبره کړې ده، دا کمزورې خبرې ذکر به وکړو. هغه دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام هانی کرو په دغه شپه. ام هانی د سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ خور ده او دا چې چا باندې واده ده هغه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سر دشمن دی حبیره. کله حبار بن اسود وی هغه ته، کله حبیره بن اسود. نو دې پاک و هند چې کوم محدثین دي هغې دا لیکي چې چونکې هغه د حبیره کور د ام هانی کور د حرم خوا کې و نو په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل چې زه خپل کور هم یعنې د ام هانی په کور کې وم، او چونکې هغه کور حرم خوا کې نو ځکه فرمایل وی چې زه حتیم کې وم او زه حرم کې وم. دا تطبیق یا دا خبره خو په دې لحاظ سره ښه ده چې روایتونه پې دواړه صحیح شي، اتفاق راشي. لیکن دا تطبیق غلط په دې دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ام هانی کره څه کوي، دی هلته نشي تللی. دا خو نبوت مقام دی او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نبوت خلکو ته ښکاره شوی دی. حبیره د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سر دشمنو. دا بعض محدثین ساده یې هغې وي حبیره په هغه شپه کور نه و ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم دې کره شپه کړې وه. دا خو اخلاقي ګراوټ ته بیا د یو ښځې خاوند شته دی د بل چا څه کار یې هلته شپه کوي. دې څیزونو کې مور نه وځي، دا خبرې غلطې دي. سوچ نه کوي خلک د خبرې انجام ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کور و د هغې نه وروسته بیا حرم ته راوستی شوی دی. ښه طریقه دغه ده تطبیق، خپل کور کې و دی. داسې عجایبات راځي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو ټول ژوند د عجایباتو نه ډک دی. لومړی وحی چې تاسو اورېده دا څومره عجیبه خبره وه او د الله د قدرت څومره ثبوت په دې کې چې جبرائیل غوندې ذات راځي او د یو انسان سره هغه هم کلام کېږي. دا تعجب خبره نه، لیکن الله په هر چیز قدرت لرونکی دی. په دې وجه موږ دپاره خو د تعجب خبره ده، لیکن د الله دپاره خو تعجب څه خبره نه ده په دې کې.
الله هر شیز باندې قدرت لري. نو دې وجه نه دې کې دا واقعات چې کوم راځي دا بېشک موږ دپاره حیران کن دي، لیکن موږ یو مسلمانان او په دې د زړه د ویښ نه ایمان راوړو. زما د چت کور چت چې کوم دی کلاو کړی شو وانا بمکه، حال لا یې زه مکه کې وم. فنزل جبریل راغی، پیژنې یې ځکه چې اوس رسول دی تګ راتګ شته دی. ففرج عن صدري، نو هغه زما سینه کلاو کړه. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سینه ګڼ کرته کلاو کړی شوې ده. دې ته شق صدر وایي. سینه شلول، سینه کلاول، زړه د هغې نه راښکله او پای کې هغه څیزونه اچول چې پای مونږ نه پوهېږو. ماشوموالي کې هم د دا کار شوی. حلیمه سعدیه رضی الله عنها کور کې چې و نو هلته کې هم شق صدر شوی. ملائک دو راغلي اوس انسانانو شکل کې سپینې جامې اچولې وې. رسول الله صلی الله علیه وسلم یې ونیو، سینه یې ورله کلو کړه. د هغې یو زوی یې زر راغی کور ته او حلیمه ته یې وویل چې زما هغه رور چې کوم دی هغه 2 کسانو مړ کړ. ته استعداد اچول وایي، موږ پرې نه پوهېږو. هغه خلک پرې پوهېږي چې هغه انبیا یي، خو بس زمونږ نبي موږ ته ویلي دې کې هغه څیزونه ورچول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د عامو انسانانو نه پاک کړی شي، جدا کړی شي. په دې وجه د هغه ژوند د عامو ځوانانو نه و. کومه ځوانۍ چې مونږ تېرو دغه شان ځواني د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وه. ډېر پاک دامنه و، ځکه د هغې حفاظت د ابتدا نه کړی شو. بیا په دویم ځل چې دی کله نبي کېده د هغې نه مخکې هم کړی و. شق صدر هلته هم شوی دی. هغه دې دپاره شوی چې ده کې طاقت پیدا شي د الله د کلام د اورېدو د پوهېدو. او دا دریم شق صدر دی. دا دې دپاره کوي چې چونکې دی ځي د الله دربار ته چې ده کې طاقت او قوت پیدا کړی شي. ففرج عن صدري، نو هغه زما سینه پرانسته کوله یې کړه. ثم غسله بماء زمزم، بیا هغه د زمزم په اوبو باندې ووینځه. د زمزم اوبه ډېرې قیمتي دي. د مسلمان په حیثیت د دې چې کوم فضایل حدیثو کې راغلي دي او سړی د هغې مطابق په هغې عمل وکړي نو زموږ تجربه دا ده چې هغه هر څه کېږي، خو هغې چې سړی پوهېږي په هغې. صاف ستره اوبه دي. ثم جاء بطست من ذهب، بیا یو لوښی راوړه، تشت چې ورته موږ وتشتري، یو لوښی راوړه من ذهب د سرو، هغه ډکو د حکمت او د ایمان نه. اوس په دې موږ نه پوهېږو چې د حکمت او د ایمان کم شکل دی چې الله هغې له ورکړی ده. دا معنوي څیزونه دي. چونکې سند صحیح دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي، ځکه موږ تسلیمو. فافرغه فی صدری، نو دی زما په سینه کې ور واچول. دی تیاری د الله ملاقات ته، دی ته استعداد وایي، طاقت پکې پیدا کوي. نو دا یې سړی نه وایي چې ولې الله بله طریقه باندې ولې کار نه کوي. دا د پاگلانو سوالی. الله عام انسانان د یو بل نه پیدا کوي، لیکن آدم علیہ السلام یې د خټ نه پیدا کړی دی. چاته د سوال کولو څه حاجت شته دی، اجازه شته په دې کې. پاگلان دي زر په حدیث درازو کې الله داسې نه شو کولی. وی الله داسې کولی شو چې دا ټول دنیا یې په یو وخت پیدا کړی وی، ټول انسانان یې په یو وخت پیدا کړی وی. دې کې څه حکمت دی چې یو د بل نه پیدا کوي، بل د بل نه پیدا کوي. مشروطه نظام جوړ کړي. په حدیث به اعتراض وکړي، 2 ټکي اردو وي یا 2 ټکي انګریزي ورشي، یعنی د مونځ د هجو نه نه خبره وزر په حدیث اعتراض کوي. پته نه لګي کې د پاگلانو د محدثینو دا خدمات دي ته ښکاري نه. او دا یې څیزونه چې په هغې باندې امت مجتمع دی، په هغې د یو خر د عقل مونږ څه جواب به کوو، او خرتوب دی.
الله آدم علیہ السلام د خټې نه پیدا کړی، دا ټولې د خټې نه پیدا کړي شو. سیدنا عیسی علیہ السلام د هغې پلار نه دی پیدا کړی، د مور نه پیدا کړی دی یوازې. ولې؟ دا خوښه د الله په کار نو چا څه اعتراض کېدی شي. الله علیم قدیر ذات دی چې څه کوي نه هغه کوي. لا یسأل عما یفعل وهم یسألون. الله چې څه کوي د هغه نه به تپوس نشي کولی. مخلوق ته دا حق چا نه دی ورکړی چې هغه د الله نه ولې تپوس وکړي. ثم اطبقه، بیا یې زما سینه بنده کړه، هغه یې بنده کړه. ثم اخذ بیدی، بیا د لاس نه ونیولم. دیکھیں اختصار دے په دې حدیث کې، رستنی حدیث کی پورا تفصیل راځي، دا مختصر ولو آیا تفصیلی بیا وایو. فعرج بی الی السماء الدنیا، نو زی نزدې اسمان نو اخوت زما سرا، زی اوخې جولم ځان سرا الی السماء الدنیا، نزدې اسمان ته. دنیا نزدې ته وایي دلته. دنیا تم دنیا په دې وجه وایي چې دا خپل فنا ته نزدې ده. دونو دی که دونو نزدېکت ته وایي. دنیا د هغې نه وتې ده، دا خپل فنا کېدو ته نزدې ده. د الله علم کې نزدې ده، موږ پرې نه پوهېږو. الله چې کله دنیا پیدا کړې ده، دې ته دنیا ویلې په دې دي چې کله پیدا شوه دا خپل هلاکت ته نزدې کېږي. د دنیا نظام دا دی چې کوم شی خپل پیک ته ورسي، کمال ته ورسي که نه، نو بیا هغه ښکته راځي. هر کمال پسې زوالي که د انسان ژوند دی اول اډوي نه، بیا د مور خېټه کې پیدا شي، بیا پیدا شي پسې نه پوهېږي، بیا تدریجن دی پوهېدل شروع شي، خړپو سې شروع کړي، رو رو دی نیغ شي تر دې چې سم یو ګبرو پهلوان ته جوړ شي. نو چې هغه 40 کاله ورسېږي نو بیا یو ټرن شروع شي، چې ته وایي هر کمال را زوال. د هر کمال لپاره زوال وي. دنیا ته دنیا په دې وجه وایي چې دا به زایل کېږي. د دې مقصد دا یي هر ځای کې چې انسان د دنیا سپی د ځان نه جوړوي. پیسې ګټه، دولت ګټه، مال ګټه، په صحیح طریقې ګټه، د الله پر ځای لګوه. زړه ورپورې داسې مه تړه چې مونځ، روژه، حج، زکات پې پرېږدې. زموږ خلک په دې نه پوهېږي. څوک دنیا کې و بلکل ورننوځي، آخرت تیر شي. او څوک داسې چې هغه آخرت کې دومره ننوته دی چې د خلکو نه سوال کوي، پای باندې ژوند تېروي. دا افراط و تفرید. دنیا به سړی ګټي، ایک نمبر دنیا دی وګټي، خو اللہ اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. اکبر اللہ آبادی وی کہا چې تک زانګو کې زانګې او که اسمان ته خېږي، که ته مال ګټې که دولت ګټې ګټه که نه، خو الله اور اپنی حقیقت کو نہ بھولو. الله بم نه یېرې، خپل حقیقت بم نه یېرې چې زه انسان یم او زما څوک خالق شته دی. و دنیا ګټه صحیح طریقې سره لګاو. دنیا ته دنیا په دې وجه وایي چې د فنا چونکې نږدې ده، په دې وجه انسانان د زړه په دې پورې نه تړي. دې کې د براق یا د بل څه ذکر یې ونه کړو. بارکې فلما جئتو الی السماء الدنیا، کله چې زه نږدې اسمان ته لاړم، قال جبریل لخازن السماء افتح. دا الله هر ځای کې څوکیداران دي. د خلکو د جنت نه، د جهنم نه، د عرش نه، د اسمان نه، د ځمکې سکلې جوړ کړی مراد. ته وایې دا شاباس ګړه ده چې هغه د ولي ذکر کوي. نو جی ما وکتل چې ستا په قسمت کې زوی نشته، نو زه لړم ختم، هغه ستا زوی مې پکې ولیکه. دا ستا د پلار باچایي ده چې ستا کله خوښوي نو ته به دا کار کوې. دا د ولي منل دی که د الله نه انکار ده؟ کله یو څه وایي، کله بل څه وایي. پلاني دا چلو که هېڅ څوک څه نشي کولی. قصې خلقو ته مه کوه، دروغ مه وایه. کله به وایي چې پیران پیر رحمه الله چې کوم دی نو هغه یو ښځه راله ورته چا ووایي، ښځې ورته ووایي چې زما زوی مړ شوی دی، جنګ
ډوب شوی دی. هغه دغه ځای نه ټوپ کړه چې ښه نو بره څلورم اسمان کې ملک رسېدلی و، هغه نه یې ګوته واخېسته او ارواح یې ټول ژوندي کړل. هلکه دا څه ګپ لګی؟ دا یو پیغمبر دی، یو جبرائیل دی. جبرائیل د ملائکو سردار دی او سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کې د ټول نه لوی انسان دی. لیکن دی اسمان تاسې نشي ښه دی، دا حجره نه ده چې هر سړی دی ورته ور داخلي. تپوس به کوي او تپوس به جبرائیل کوي. داسې پاګلان دي چې یو ولی یې د پیغمبر نه هم غوره ګڼلی دی او د ملایکو نه هم غوره ګڼلی دی. په دې هم نه پوهېږي چې کښته ډوبه شوې وه بالفرض، نو هغه روحونه یو ملک سره و که هر یو انسان پسې ځان له ملایک راځي. قرآن تاویل دی. قرآن فرمایي کله چې انسان مري نو توفته رسولنا، هر انسان پسې ګڼ ملائک ځي، یو نه ګڼ ملائک ځي او د هغه نه ساه وباسي. نو د یو روح دپاره ګڼ ملائک دي. دلته څه وایي؟ دلته دا وایي چې اسرائیل علیه السلام چې کوم دی هغه سره ګوته یې ډکه وه. اسرائیل مرګ نه راولي، دې ته دا پدم نشته. دا چې کم ملائک مرگ پیدا کوي، مرگ راولي، د هغې مشر دی سیدنا اسرائیل. د هغه په وینا باندې ملائک ځي. اسرائیل مړو پسې نه ځي، پیغمبرانو پسې وته. دا کیسې چې څوک جوړوي دومره بکواسي چې هېڅ علم شمه پکې هم نه وي، د روزې نه کیسې به جوړه کړي. اسرائیل علیه السلام د هغې ملائکو سردار دی کم چې الله پیدا کړي دي د روح قبض کولو دپاره. ریکارډ اسرائیل سره هغه اسرائیل حکم کوي ملائکو ته چې تاسو ورشئ دا چلو کوئ. هغه له الله ریکارډ ورکوي په لیلة القدر کې. تفصیل له خبرې خو دغه دی. تنزل الملائکة والروح فیها بإذن ربهم من کل امر. دا دروغجنې قصې به کوي چې سړی صحیح حدیث وایي او صحیح قرآن وایي، نو بیا دا کار نه کېږي. جبرائیل خازن د سماعت و، اوس خازن مونږ داروغه وایو، څوکیدار وایو، ذمہ دار وایو. د اسمان د لومبني اسمان خازن ته یې ویل افتح ورکلو کا قال من هذا، وتپوس یې وکړه تا سره څوک دي، ته څوک یې؟ یعنې جبرائیل هم بغیر د تپوس نه اسمان ته نشي تللی. قال هذا جبريل، هغه ویل زه جبريل یم. قال هل معك احد، څوک شته رسره؟ قال نعم، هغه وی او معي محمد صلی الله علیه وسلم، ما سره محمد مصطفیٰ صلی الله علیه وسلم دی. فقال او ارسل الیه، پخپله راغلی که نه څوک پسې لېږلی شوي، ته ده پسې لېږلی شوي؟ قال نعم، هغه ویل دا خبره په هر اسمان کې کېږي. خلک وایي که نه چې په یو قدم تر عرشه پورې رسي ما لیدلی رفتار د درویشانو. څه ګپ شپ لګی، کفري بکواس کوي. ته درویش به څه حیثیت دی چې عرش ته ورسي؟ عرش خو د الله تخت دی. دومره ظالمان دي چې د الله تخت یې درویش خپو کې ایښی دی. دا منبر باندې ناست دي او خلکو ته دعوت ورکوي. دا خالص د کفر دعوت دی. رسوی ته الله رب العزت په خپل عرش ځان سره څوک نه پرېږدي، نه د الله عرش ته څوک رسي. دا شرک دی. دا قصې مه بیانوئ. نیغ په نیغه قرآن زده کوئ صاف ستھرا، نیغ په نیغه صحیح احادیث زده کوئ. دې کې دین دی، کیسو کې دین نشته دی. او بیا دروغجنې قصې ډېر غلط چیز ده. دوباره کې فلما فتح علونا السماء الدنیا، إذا نصار وياك خيرنا أخطر يقول قولي هذا أستغفر. فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسودة وعلى يساره أسودة، إذا نظر قبل يمينه ضحك
وإذا نظر قبل يساره بكى فقال مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. حدیث د اسراء تر دې دی ویلی او چې رسول الله صلی الله علیه وسلم او سیدنا جبرائیل علیه السلام دواړه نږدې اسمان ته ورسېدل. فرشتې تپوس وکړو څوک یې؟ د جواب ملو شو چې جبریل یم او رسول الله صلی الله علیه وسلم را سره دی. بل تپوس دا و چې آیا د پسې تلې ګلې شوې وې؟ نه هغه وی هغه دروازه کوله وکړه. اسمان کې رشته ده دا جدا نه پوهېږي. د هر انسان اسمان کې دوه دروازې د هغه رزق هغه سره متعلق او یو دروازه هغه ده چې په هغې د انسان دعاګانې نیک عمل روح دا برخیږي. چې کله انسان مړ شي د هغه د نیکو هغه راتلل یا برختل هغه بند شي. د دې وجې نه د اسمان هغه ټوکړه انسان پسې جاړي. قرآن مجید فما بکت علیہم السماوات والارض چې کوم آیت کریمه فرمایي د هغې لاندې محدثین همدغه تفسیر کوي چې ځمکه کې انسان په کم ځای باندې ذکر اذکار کوي دا ډېر خوشحالي د هغه خوشحالي د هغه د شان مطابق وي. لکه موږ وایو دا ځمکه ژوندی ده نو خبرې خو نه کوي که یا وایي دا مړه ځمکه ده مطلب دا دی چې بیکاره ده. الله شعور یې ښه دی په دې څیزونو کې کوم ته چې مونږه بې شعوره وایو. د نیکۍ او د بدۍ احساس دی هم کوي. خو چې کله کافر مړ شي نو اسمان او ځمکه هغه پسې نه جاړي. فما بکت علیهم السماوات والارض اسمان او ځمکې دې پسې نه جاړي. او چې کله مسلمان مړ شي نو هغه ځمکه باندې چې د هغه نیک عمل نه وي نو هغه بیا خفه وي او اسمان ته چې د هغه نیک عمل نه وي نو خفه وي جړا کوي. په دې تفسیر صرف معتزله اعتراض کوي. نور دې کې عقلاً څه شی لرې په دې نه دی چې دا ټول کائنات د الله دی. سورة البقره کې دا معلومه ده الله رب العزت د کاڼو باره کې ویلي دي چې بعضې کاڼي رارغړي من خشیت الله د الله د یرې. کوم سړی چې مسلمان وي نو هغه دې کې څه بعد نه ګڼي. البته هغه سړی چې د هغه ایمان کې څه شک وي یا خامخا تعقل پسند وي نو هغه به اعتراضات کوي په دې. هغوی چې موږ به راوختو د هغې دروازې ته فیضا کله چې هغه دروازه پرانسته علونا السماء الدنیا مونږه نږدې اسمان ته وختو. فیضا رجل مسودتن یو سړی مرید کثرت ته وي ډېروالي ته وي امبو ډېر زیات خلک د ښي طرف ته وعن یساره اسوده اسوده ورته په دې وایي چې هغه ځای یې ډک کړی تک تور دی هغه ځای یعنې کثرت دومره دی چې تیارې پیدا کړې ده. د ښي طرف ته هم ګڼ کسان دي ګس طرف ته هم. اذا نظر قبل یمینه کله چې خپل ښي طرف ته ګوري ضحکا او خاندي. و اذا نظر قبل یساره بکا او کله چې ګس طرف ته وګوري نو ژاړي. تا یو سړی ناست دی او دا چل کوي. هغه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل نو یې فرمایل مرحبا بالنبي الصالح والابن الصالح. هغه پیغمبر چې صالح دی کامیاب دی والابن الصالح او په خیر رالی نیک نوسیخ. هغې مشر هغې سړي دا قسمه آواز وکړو. قلت لجبریل من هذا ما تپوس وکړه دا څوک دی؟ جبریل نه مې تپوس وکړو نو هغه راته وویل هذا آدم
دا سیدنا آدم دی ځکه خطا ته ابن صالح وي نیک بچی درته وي دا ګوره رویه دا د یو نیکه د خپل مسیح سره پلار له پکاري چې هغه اولاد سره او بیا د اولاد سره ښه رویه ساتي د انبیاء کرامو طریقه دغه ده نو بیا ما تپوس وکړو بیا راته وویل چې وهذه الاسودة عن یمینه و شماله نسم بنیه نسم د نسمتو جمع دی نسمه روح ته وایي او دا تور چې ته وینې تیاره دا خلق دا رش خی طرف ته او ګس طرف ته دا نسم بنیه د اولاد ارواح دي فاهل الیمین منهم اهل الجنه ودا کم خلق چې خی طرف ته والاسودة التي عن شماله او هغه تور ارواح تری اهل النار دا د اولاد نظاره ده دی خوا چې ګوري نو ځکه خوشحالي دی خوا چې فاذا نظر عن يمينه ضحك دی چې خي طرف ته ګوري نو خاندي مسکی شي خو چې کله دی ګس طرف ته ګوري نو بیا په جړا شي دا د یو نیکه د خپل نوسو سره د هغې د کامیابو او ناکامو په باره کې د هغه یو تصور دی یو سوچ دی دغه تعلیم شته موږ دپاره چې موږ دی د خپل اولاد او د اولاد په طرقې باندې خوشحاله شو او د خپل اولاد او د هغې د اولاد په ناکامۍ دی موږ ته خفګان را رسي دا فطري مسله ده سیدنا آدم زمونږ نیکه دی هغه د دې نه متاثر دی موږ له خامخا متاثر کېدل پکار دي دا فطري مسایل دي هغې نه وروسته څه وشو حتی عرج بي الی السماء الثانیه تر دې چې لاړ زما سره دویم اسمان ته هلته هم خازن ته وویل افتح ورکولو که پرونه مونږ ویلو بې تپوسه څوک نشي تللی داسې حجره نه ده نه چېرته جومات دی چې بس هر سړی دی ورته داخلېږي د الله ملکیت دی او خصوصي ملکیتونه دي دا فقال له خازنها مثل ما قال الاول هلته هم ورته خازن ووی څوکیدار څنګه چې مخکني ویلو هغه په شان ته وویل څوک صدر راغلی د تفصیل وی څوک دی رسره فلانی دی په خپله راغلی که لیږلی شوی وی لیږلی شوم قال انس فذکر انه وجد فی السماوات سیدنا انس روایت کې اختصار ده سیدنا انس فرمائی رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته ذکر وکړو چې ما په آسمانو کې آدم ولید ادریس مې ولید موسی مې ولید عیسی مې ولید ابراهیم مې ولید په دې کې عیسی خو ژوندی و هغه خپل جسد سره به راوتلی دی د نورو جوسې هغه په قبرونو کې پرتې دي ارواحو سره ملاقات شوی دی او بیا د الله خوښه ده یو روح له شکل ورکوي نو ورکولی شي لیکن څه ګرانوالی نشته دی هغه چاته ګرانوالی چې د هغه د دین نه واقفیت نه ولم يثبت كيف منازلهم او د سیدنا انس په حدیث کې هغه ثابت نه کړل وی نه ښودل چې د هغې منازل څنګه دي دا امام بخاری ته د حدیثو منځ کې اختلاف ښیي چې سیدنا انس کوم روایت نقل کړی دی نو پای کې داسې قسمه خبرې نشته سیدنا ابوذر دی که منځ کې د اشاره دی ته گئی چې داسې روایت د سیدنا انس نه هم نقل دی خو پای کې څه تفصیلات نشته دی دومره دا غیر انه ذکر انه وجد آدم فی السماء الدنیا پای کې دا شته دی چې آدم علیه السلام په نږدې اسمان کې لیدلو ابراهیم لیدلو فی السماء السادسه په شپږم اسمان کې انس وی فلما مر جبریل بالنبی بادریس دا اضافه ده پکې
کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د سیدنا ادریس خواک ته ورتیر شو، قال مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح. دا پیغمبران ټول دا رونه دي په دې لحاظ چې آدم علیه السلام بچی دي، او د دې مشن د دې شریعت هغه یو دی. په بعض مسائلو کې وا فرق وي، لیکن عقیده یو دا، توحید یو دی. کم توحید چې آدم علیہ السلام پیش کړو، کم چې نوح علیہ السلام پیش کړو، کم چې ابراہیم علیہ السلام پیش کړو، هر نبی چې کم توحید پیش کړی دی هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم هم پیش کړو. دا کې اختلاف نشته. اختلاف په بعض عملی مسائلو کې دی، چې اودس به څنګه کوم، مونځ به څنګه کوم، زکات به څنګه ورکوم. دارنګه د حج طریقه وسې دا اختلاف الله په خپل دین کې ساتلو. یو له یو شان حکم ورکړی دی، بل له بل شان حکم ورکړی دی، لیکن عقیده د ټولو یو ده. په دې وجه ټول پیغمبران دا د یوې سلسلې کړی دي، او د یو نبی نه انکار دا د ټولو انبیاء کرامو د انکار برابر دی. فلما مر جبریل بادریس نار تسوی مرحبا بالنبی صالح، اے نیک نبی او اے خرورا پخیر رالے پخیر رالے. فقلت من هذا، نو تپوسو کو جدا سوک دی. قال هذا ادریس، راتو ویل دا ادریس دی. ور ہر جائے کہ تپوس گئی دا سوک دے، دا سکی دا سشے دے. دا تپوس زگا گئی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا دے علم نہ حاصل. اسو خلق دے کنا ای وی چې رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا سشے پٹ نشتا. حدیث د معراج کې ویلې وې د اسراء نه پدې او پوښې وې تپوس څوک څه لګی دي چا بارګه پدې وجه تپوسی چې پیژنې نه. قال هذا ادریس ثم مررت بموسى، بیا زه د موسی علیہ السلام خوا کې تیر شم. قال مرحبا بالنبی صالح والاخ الصالح، هغه ما شان الفاظ ویل، تسپکاوی الفاظ پکې نشته. او ګوره دا پیغمبران ټول په دې پوه دي چې دا سړی زموږ نه غوره دی، ځکه چې الله د قرآن د وینا مطابق د هر نبی نه دا لوظ اغسته او چې آخري رسول ستاسو په موجودګۍ کې راشي لتؤمنن به ولتنصرنه، تاسو په هغه ایمان لرئ او د هغه امداد به کوئ. قرآن مجید دا لیکلی دی، هر نبی هغه نه الله دا لوظ اغسته، او بیا هر نبی د خپل امت نه هم دا لوظ اغسته، د خپل نبی شان لګو پیژنه. انبیاء کرامو کې ډېر لوی سړی دی، کل عالم کې سردار ورته پدې وي. او دې وجه نه عیسی علیہ السلام تمنا کړې و چې کاش زه د په امت کې راغلی وی. دې وجه نه الله هغه ژوندی ساتلی او د قیامت نه مخکې به راځي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دین احیا وګئی، د دې دین خدمت وګئی، او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امتی په حیثیت با وفات کیږي، هغه ژوندی دی. مرحبا بالنبی صالح والاخ صالح. قلت من هذا؟ قال موسیٰ، هغه ما ته ویل دا موسی دی. ثم مررت بعیسی، بیا عیسی خوا کې ورتیر شم، هغه راته وویل مرحبا بالاخ صالح والنبی صالح. قلت من هذا؟ قال هذا عیسی. دلته فل سٹاپ دی. ثم مررت بابراہیم، د دې ځای نه روایت د عبداللہ ابن عباس دی. سیدنا ابن عباس هغه دا ذکر کو چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم لومړني اسمان نه وړید، نو بیا وروسته ابراهیم علیه السلام سره ملاقات شو. فقال مرحبا بالنبی صالح. دا روایت د دریو کسانو د روایت نه مرکب ده، سیدنا ابن عباس، سیدنا انس اور سیدنا ابو ذر. ثم مررت بابراہیم قال مرحبا بالنبی صالح والابن صالح. قلت من هذا؟ ما تپوسو من هذا دا سوک دے؟ قال هذا ابراہیم. ناغی راتو ہوئے چدا ابراہیم دے.
سوشو ناغا ثم عرج بینما انشاءاللہ سارو ہے قول قولی هذا حتی ظهرت لمستوى اسمع فيه صريف الاقلام. ابراہیم علیہ السلام نرستو د انبیاء کرامو تذکره چې وکړو نو هغې نرستو بیا وایي زه یو خېجلوم د ځان سره تر دې پورې چې زه ورسېدم یو داسې ځای ته چې پای کې اورېدل ما صریف الاقلام د قلمونو کشار. قلم چې کوم لیکل کوي او د هغې دوران کې کوم آواز راځي هغې ته صریف وایي. معراج شپه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو داسې مقام ته ورسېدم چې هلته کې د قلمونو کشار ما اورېدو. یعنی الله رب العزت د هغه ملایکو هغه احکام یا نافذ کول یا نورو ته ورکول کوم چې الله د طرف نه هغې ته وقتاً فوقتاً ملاویږي. کائنات الله داسې چلی چې هر ټایم کې د هغه د حکم اتباع کولی شي. الله غټو ملائکو ته حکم وکړي بیا غټ ملائک هغه نورو ملائکو باندې کار کوي. الله نظام دی. حدیث چې موږ شروع کوو نمای دی کې لږ اختصار دی. تفصیلی حدیث دی پسې راځي هغې پورې انتظار وکړئ چې دغلته څه وو. ففرض الله علی امتی 50 صلاة نو الله فرض کړل زما په امت باندې 50 منځونه. ابتدانا منځونه الله 50 فرض کړل. په دې کې نور تفصیل ونه وي چې څه وو. واپسی د اوس د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرجعت بذلك حتى مررت على موسی. زه واپس شم د هغې د 50 منځونو حکم سره تر دې چې موسی علیه السلام لرالم. واپسی کې راځي نو موسی علیه السلام سره ملاقات شو. فقال ما فرض الله لك على امتك نو تپوس یې رانه وکړو چې الله څه فرض کړي دي ستا دپاره ستا په امت باندې کم حکم یې کړی دی. د دې ځای نه د مونځ د اهمیت پته لګي چې نور عبادات الله رب العزت فرض کړي دي بېشک لیکن هغه د جبریل په واسطه باندې وحی کړی ده او جبرائیل علیه السلام هغه قرآن راوړی دی یا هغه حکم راوړی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رسول دی. خو مونځ دومره اهم دی چې الله د هغې د فرضیت دپاره خپل رسول خپل ځان ته بللی و. او هلته کې ورته 50 منځونه فرض کړل پرې. دا د مونځ اهمیت دی. نن زمونږ خلک مونځ له څه اهمیت ورکوي هغه هر چا ته ښکاره ده. او که بالفرض مونځ کوي هم د 2 بنیادي غلطۍ دي. یو دا چې د ټایم پابندي نه کوي. ډېر مونځ ګزاري لیکن هغې د وخت پابندي نه کوي. کله چې سړی د وخت پابندي نه کوي نو دا د خپل طبیعت مونځ دی. الله رب العزت داسې مونځونه نه قبلوي. ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. مونځ په مسلمانانو باندې خپل ټایم کې دننه فرض دی. د دې چې کوم وخت دی نو هغه وخت به کوم وختي نو الله د هغې دپاره جبرائیل علیه السلام 2 ورځې رالیږلی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وختونه وښیي. لومړنۍ ورځ باندې په لومړني وختونو کې راغلی و ټولو کې او په 2مه ورځ باندې په بلکل په آخري وختونو کې راغلی و. بیا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم عمل همیش دا و چې هغه به ټول منځونه په اول وخت کې کول. قرآن مجید کی آیت کریمه شته دی چې عجلت الیک رب لترضى. موسی علیہ السلام الله غوښتی و نو موسی په تلوار لړو
دغلته کې چې کوم محدثین مفسرین دي هغه وایي د دې آیت مطلب دا دی چې انسان دې په نیکۍ کولو کې تلوار کوي، او کوم خلک چې هغوی په اول وخت کې د هر مونځ د کولو قایل دي نو د هغوی بنیادي استدلال د دغې آیت نه دی. د الله رب العزت رضا په وختي مونځ کولو کې ده. ټایم چې داخل شي نو وختي ټایم کې مونځ کول دا پکار دی. دا ټیک دی چې باید سفرونو کې یا بعضې حالاتو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم کله کله مونځ په آخري وخت کې کړی، خو ټول عمر یې خو آخري کې نه دی کړی. زمونږ مسله دا ده چې مونږ د خپل طبیعت مونځ دی، ته چا چې کم ټایم خوښ شي هغه ټایم یې کوي. اول ټایم کې خو څوک مستحب هم نه ګڼي. نو مونځ سره دا رویه زمونږ دا درست نه ده، دا غلطه ده. دا هغه فرض دی چې الله خپل رسول ته نیغ په نیغه حکم کوي چې په تاسو 50 مونځونه فرض دي. موسی علیه چې راغی هغې تپوس وکړو نو ده ورته حال ووی چې فرضا 50 صلاتن 50 مونځونه یې فرض کړي. هغه راته وویل فرجع الی ربک، لړ شه خپل رب ته سوال وکړه، فإن امتک لا تطیق ذلک. تجربه د خپله ښیي ځکه ستا امت د دې طاقت نه لري، کمزورې خلق دی، 50 مونځونه نشي کولی څوک. دا رب ته مشوره ورکول نه دی چې ګنې رب ته مشوره ورکوي یا رب زیاتی کړی دی. د دوستانو خبرې اترې یي داسې بار بار په دې واپسی کې مقصد دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپل رب سره بار بار ملاقات وکړي او خپل رب ته بیا بیا نږدې شي. فراجعني نو زه یې واپس کړم، نو زه لاړم فوضع شطرها، نو د هغې نیمه یې ماته معاف کړه. 50 نه وي نو 50 مونځونه دي. فرجعت الی موسی، زه واپس رالم موسی ته او ورته مې ویل وضع شطرها، د هغې نیمه یې سه یې پرېښوده. راته بیا ویل راجع ربک فإن امتک لا تطیق، واپس شه ستا امت ترې طاقت نه لري. دا چې 50 فرض بیا موږ څه کول؟ یعنې زمونږ خلک د ورځې 15 مونځونه نه کوي. اوس هر یو کور کې شپږ اته اته خلک وده دی. اوس دا به څه ټایم مونځ کوي؟ دا چې نور راوخېږي یو مونځ کوي، دا د مونځ ټایم دی. دا د خپل سمې مونځ دی، د خپل سمې مونځ الله نه قبلوي. دا 15 مونځونه زمونږ قوم نشي کولی. دا چې 50 یې کولی حال به ډېر خراب وي. هغه راته بیا ویل راجع ربک فإن امتک لا تطیق، واپس شه ستا امت د دې طاقت نه لري. فراجعت فضع شطرها، زه واپس لړم بیا یې د هغې څه حصه ماته معاف کړه. فرجعت الیه، بیا رالم فقال ارجع الی ربک فإن امتک لا تطیق ذلک، ستا امت د دې طاقت نه لري. زه بیا واپس لړم الله ته. الله 15 فرض کړل، وی ویل هي 5، تاسو باندې خدا منځونه 15 دي، لیکن وهي 50 حقیقتا دا 50 دي. یعنی الله به د 15 منځونو په کولو تاسو د 50 منځونو اجر درکوي. او لا یبدل القول لدی، زما سره زما کوم قول چې کوي یا بدلیږي نه. خلک هغه لومړني حدیث ټوکړه وي دې لره ونه رسېږي، دې کې ستا جواب یې کړی دی چې دا چې څنګه بیا بیا حکم بدلیږي. وایي الله وایي ما حکم نه دی بدل کړی. حکم اصل کې د اجر دی او هغه اجر به تا ته 500 ملاویږي. پاتې شو مقدار. نو دې کې د الله نور حکمتونه وایي. یو حکمت پکې دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم بار بار الله ته شي. فرجعت الی موسی، موسی ته واپس رالم
هغه ماته وویل راجع ربک، واپس لاړ شه، دا هم ډېر دی. دا 5 به هم کم کړه. د هغه تجربه ډېره وکړه. زموږ د امت کې داسې خلک شته دی هغوی قرآني مونځ کوي، قرآني نماز وایي هغې ته. 2 منځونه یې بس، یو د سحر یو د مازدیګر یې وکړو که ماسخوتن یې وکړو که ماښام یې وکړو، 3 منځونه یې ته خوړلي دي. خلک وي دا کم ځای کې منځونه لیکلي، حدیث کې لیکلي وی حدیث کې 5 منځونه دی. بیا د مونځ طریقه هم شته دی، وروسته به راځي د مونځ طریقې د کتاب کې راځي. خلک خبر نه اعتراض به وکړي در باندې چې دا رکوع پکې دغه ځای کې ولې ده. د ګستانه سړی تپوس وکړي چې ستا پوزه ستا پرې مخ ولې ده، نو ته به څه وایې چې ولې ده. عجیبه خلک دی. دا خو د الله تخلیق دی او د الله حکم دی، په دې کې چا څه خرڅېږي. الله ازادي ورکړې ده، د هغې ازادۍ نه خلک دا مطلب اخلي چې اوټ پټانګ تپوس کوه د الله د دین په باره کې. زرینګوله به وي پلاني وی چېرې په دې مونځ کې 2 سجدې ولې دي، یو ولې نه. دا دې خلکو تپوسونه یې دا سجدې پکې ما ورته جوړې کړي. د دین محافظ دي علما، خلک ورته مولیان وایي. هغې سره بیا نالګي نو منخلي د هغې تنګولو کوشش به کوي. دا بې دینه په دې نه پوهېږي چې دین د ملا صاحب نه دی، دا د الله او د رسول دین دی. عالم خو ذمہ داری اغسطه او د دین حفاظت کوي. ته څه کار کوې؟ تا د دین څه خدمت کړی؟ عجیب و غریب خلق دی، عجیبه تپوسونه کوي. مونځ کې 2 سجدې دي، د حکم باقاعده شته دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چل خولی دی چې هر رکعت کې به 2 سجدې، دواړه به فرض. که یو سړي په یو رکعت کې یو سجده وکړه بله یې ونه کړه، مونځ یې نه دی شوی. دا په سجده سا هم نه کېږي، سجدې فرض دي. بس هر ځای کې سوال د خلکو، خلک چېرته کښېني نو دین زده کړي که نه. دین په دې خو نه زده کېږي چې زه مسلمان یم او مسلمان کره پیدا یم او زه پوه یم. ته به څه شي پوهې؟ پوهه سړي ته الله هغې میلاویږي چې یا خو هغه پلار سره کښېني چې عالم وي، یا جومات کې عالم ته کښېني، یا باروزی مدرسه ووایي، سبق ووایي، احادیث ووایي، نو دین راشي پکې. د بچپنې نه تر اوسه پورې دنیا سپي دي، بس یې پسې منډې وایي زه په دین ښه پوهېږم. ته په دین څه پوهېږي؟ مونځ هغه 5 وخته فرض دی، او په کې رکوع او سجده به وي. په هر مونځ کې رکوع یو ده او سجدې 2 دي. او کله داسې هم راغلي دي لکه د نور د تندر مونځ دی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړی دی، صلات کسوف. نو په کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یوې رکوع په ځای باندې 2-3 رکوعګانې کړي. دا خلکو ته دین څوک نه ښیي. صلات کسوف یې کو، رکوع له چې لړ الله اکبر یې وویل راپاسېد، نو ویې کتل چې نور لا خړ دی، مخې ته ښکاري بنده ته رڼا، نو بیا رکوع نه لړ. بیا ښه کافي طویل رکوع یې بیا وکړه، بیا راپاسېد سمع الله لمن حمده یې ووایي چې ویې کتل نو لا هغه شانتې خړوالی و، نو بیا 3 وکړه. و دا غلطي واقعي د علماء دا چې دی حدیث نه بیانوي. دا به تا پړومبي ځله اورې دا حدیث، دا زموږ دین کې شته دی. و چې کله سړی خبره وکړي نو کار څه وي، خو دا باید سړی مشروطي دی په دې مې اعتراض وکړي دا خو ما نه دي اورېدلي، نو تا نور څه اورېدلي؟ دا که یو پوهه سړی تپوس وکړي اوس ټیکه، ناپوهه سړي خو هېڅ نه یې اورېدلی. دین نه مذاق مه جوړوئ. په دغې مونځ کې رسول الله صلی الله علیه وسلم 3 او 2 رکوعګانې کړي. بعضې خلق دا ګپ لګي هلته چې دا یې مقتدیانو به سر پورته کړي، بیا به یې سر کېښودو، ای ته سجده وایي. نه ځانه ګپې مه لګوه که نه، دې ته مستثنیات وایي. دا د الله دین دی او د رسول دین دی چې څنګه هغې کړی دی واشا شان ټیک دی. دې ته به د بل چا د نظر چشمه نه لګوي چې پلانی داسې وي، پلانی د خپل کار کوي. چې کله حدیث صحیح موجود دی نو موږ په چا خرڅ نه وي چې بل خوا دې ځو.
بیا هغه ماته ویل واپس شه راجع ربک. نو ما ورته ویل استحییت من ربي، مال شرم راځي نور. مونږ چې پنځه مونځونه هم نشو کولی دا خالص د شرم خبره ده. بیا د مونځ اهمیت دی نه معلوم شو. حدیث ته معراج کې د مونځ اهمیت معلوم شو. ثم انطلق به حتى انتهى به الى سدرة المنتهى. بیا ځان سره بوتلم تر دې پورې چې ورسېد سدرة المنتهى ته. سدره بیرې ته وایي او المنتهى هغه ځای دی چې د هغې نه بره د مخلوق تلل نه وي. سدرة المنتهى قرآن مجید د هغې تذکره کړې ده. عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى. رسول الله صلی الله علیه وسلم جبرائیل سره سدرة المنتهى خوا کې هغه شان ملاقات کړو څنګه چې اول او دویم ځل کړو. اصلي شکل کې لیدلو. د دغه آیتونو نه مراد د الله رؤیت نه دی بلکې جبرائیل لیدلی. جبرائیل یې هلته کې خپل اصل شکل کې لیدلو. سدره بیره ده بالکل د منتها د خاتمه بیرخ. وغشیها الوان پای باندې ګڼ رنګونه وو. لا ادري ما هي زه نه پوهېږم چې دا څه پر کیو حدیث کرا دی مختلف قسمخ دبره نه چې کوم احکام راځي نه هغه دغه سدرة المنتهى باندې راځي او د هغه ځای نه ملایک هغه حاصلوي. او حدیثو کې راځي چې جنتیانو کې مې جامې دي هغه د سدرة المنتهى نه وځي. دا څه وړه بیره به نه وي چې ته دا وایې چې ګنې ورکوټې ونه وایي. څه به وي بس د الله د قدرت نمونې دي. دریاب ته سړی وګوري څنګه سړی اعتراض کوي. دریابونه څومره ډونګي او څومره پلنې. ځنګل کې کم کم قسم ونې دي کم کم قسم زناور دي پای کې. د هغې وسعت ته وګوره. خلک په دې اعتراض شروع کړي. دی ویني نه که نه کم چې ویني په هغې اعتراض نه کوي. دریابونو ته وګوره صحراګانو ته وګوره زرګونه میله صحرا به درک پکې څه نه لګي. دا چا پیدا کړی؟ الله د خپل قدرت نمونې دلته هم ښیي هلته هم ښیي. ثم ادخلت الجنة بیا زه جنت ته داخل کړی شوم. که خلکو ته دا وایي چې آدم علیه السلام جنت کې پیدا شي هلته لوی شه هلته ازمیښته شو هلته نه راووت نو څه به وایي دا دنیا یو باغ وځي. دلیل سره دلیل دا دی چې جنت ته څوک لړ شي یو ځله ته بیا واپس نه راځي. وی د الله بنده خو چې پس د مرګه لړ شي ولې خلک بې لارې کوي ګمراه کوي خلک. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جنت ته تللی دی بیا ته واپس راغله. دا ښکاره ثبوت دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم جهنم سیل هم کړی دی. نو ستا څه خیال دی چې اور ته سړی لړ شي نو بیا د روزي بار دا ګپې نه لګوي خلک که نه چې الله یې راوباسي روزي بس. جهنم دا مطلب نه چې اور کې وسوځېد. مثال یې د جیل خانې یو سړی هغه د جیل تماشې له لړ شي. دا وزیران مزیران راځي جیل ته نو ستا په خیال دا جیلیانې یا چې جیل ته څوک لړ شي نو ضمانت نه بغیر نه راوځي. دا د خلکو هسې خبرې دي. چکر دپاره خلک لړ شي خپلې ذمهدارۍ پوره کول لړ شي بیا راځي. هغه ته هغه جیل هغه عمله هغه څه نه وایي. و دارنګې د الله چې کوم جهنم دی بېشک رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته چکر لګولی دی لیکن ابراهیم علیه السلام اور نو سوځولی. په دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم اور نشي سوځولی. دا صحیح احادیث دي. صحیح احادیثو کې خلک انکار نه کوي. جنت ته چې لاړم فاذا فیها حبائل اللؤلؤ. حبائل ونې امیلونه لولو ملغلرې لړۍ دي پکې امیلونه دي د ملغلرو. دا یو نمونه موږ ته وویله. واذا ترابها المسک او د هغې خاوره چې کوم دا ځمکه هغه د مشکو ده. مشک کستوري د مسک تاریخ ما خیلو پای خلکو به اورېدلي چې جومات ته جمعې په ورځ راځي. جمعې په ورځ جومات ته وختي نه راځي هغې ته د مسک پته نه لګي دا څه شی دی.
बदा हदीस दे दे पूरे मुख्तसर इख्तिसार सर बयान शो तफसीली हदीस दे पसे या राजी इंशाअल्लाह। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह।